أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زما عزت مندو د کم کتاب افتتاح او شروع چې کیږي د کم کتاب افتتاح او شروع چې کیږي او مونږ الله سبحانه و تعالی دلته کې ناستلو دا اورېدلو توفیق را کړی دی. نو زما عزت مندو دا معمولی دولت نه دی. د الله د کتاب قدر و قیمت د هر مومن مسلمان په زړه کې شته دی الحمدلله. خو لیکن په کومه هستی او ذات چې نازل شوی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې کتاب قدر قیمت د هغه په زړه کې هم ډېر زیات و. د دې وجې نه د دې کتاب قدر او ادب هغه استی به هم کولو چې په چا نازل شوی دی. او الله سبحانه و تعالی په قرآن کریم کې د دې کتاب ډېر زیات عظمت او لوی بیان کړی چې دا یو عظیم کتاب دی. یو ځای کې نه بعضې علماء کرامو لیکلي که بنده دغه خبره باندې سوچ او فکر وکړي نو په درېیمه حصه کې فضائل القرآن دي، یعنی قرآن کریم په درې حصې تقسیم کړه. لکه مثال 10 سپارې شولې نو چې دا ټول لا جمع کې په 10 سپارو کې الله پاک د دې کتاب صفتونه کوي. لکه اوس زه آیتونه په دې باره کې شروع کم نو سم باران دی د آیتونو. کله کله موږ ملګرو ته ګپ لګو اوس باران ورو د آیتونو سم باراني. نو دومره فضایل د قرآن کریم راغلي دي. نو دې باندې ډېره خبره نه کوو. د دې فضایل دا کافي دي چې الله سبحانه و تعالی قسم کوي حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الله زما د قرآن شریف باندې قسمی. الله پاک قرآن کریم کې قرآن شریف باندې قسمونه کړي دي چې دا کتاب په عربی ژبه کې دی او په عربی کې الله ولې نازل کړی دی لعلکم تعقلون چې تاسو به پوه شئ. عربي ژبه کې الله دا یو کمال اچولی دی چې کوم فصاحت بلاغت په عربی ژبه کې دی په نورو ژبو کې دغه فصاحت او بلاغت او وضاحت نشته. د دې وجې نه الله ولا دغه ژبه منتخب کړله عربي ژبه او په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ. د دې وجې نه الله خپل نبي ته دا خبره هم کوي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله فرمای اے نبی یقینا دا قرآن کریم سورۃ زخرف کې الله فرمای نصیحت دی ستا او ستا د قوم دپاره. بعضې مفسرین معنی کوي ذکر نه مراد شهرت دی. لکه سورت انبیاء کې فرمای لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. الله فرمایي تاسو ما یو داسې کتاب را لېږلی دی چې دې کې ستاسو شهرت دی. بعضې وایي دا خطاب دی عربو ته. د عربو دپاره دا څومره د خوش قسمتۍ مقام دی چې الله قرآن کریم د هغې په وطن او د هغې په ژبه کې نازل کړی. موږ اوس مدینه مکه مکرمه کې یو کس پسې مونځ کوو. ما ته پته نه و چې دا عربي دی. نو مونځ یې ډېر زیات زر وکړه، تلاوت یې ډېر زر بل ځای کې مسجد حرام نه علاوه نو ملګري وو د هغې ځای کې. نو بیا ترې ما تپوس ما ته کوم ځای وایي زه د مدینې یم. بیا ما خبرې مبرې ورته وکړې ما دا مونځ
لږ په غلا راکوه رکوع سجده منته خو د انصارو وسی د مدینې منورې هغه خلک چې د الله د نبي مدد یې کړی و انصارو ته ویل کېږي ته د هغوی د علاقې نو مقصد دا دی چې قرآن کریم د عربو دپاره الله شهرت دی چې ستاسو په ژبه کې الله دا نازل کړی خلک یې څومره قدر کوي دا د عربو دی وایي ولې چې قرآن شریف د هغوی په ژبه کې دی نو زما عزتمندو د دې الله پاک ډېر زیات صفتونه کړي دي په مختلفو طریقو سره هر صورت چې ګوري تقریبا خصوصا حوامیم سبعه چې دي حامیم و حامیم چې پکې راځي په دې صورتونو کې هر صورت کې د قرآن کریم فضایل شته قرآن کریم ذکر پکې شته د چا په اول کې د چا په آخر کې د چا په منځ کې دا صورتونه چې ته په سوچ او فکر وکړې نو دا به تا ته پکې میلاویږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې دغه موضوع کې که موږ وننوځو نو په ګنټو به ته نشو راوتلی فضایل القرآن چې دي او دا فضایل الله ولې بیانوي دا د دې لپاره چې د خلکو شوق او محبت د دې کتاب سره پیدا شي چې کله ستا په زړه کې د یو شي قدر راغی عظمت راغی د هغې دپاره تا ته هر قسم تکلیف برداشت کول به آسان وي په ګنټو به ناست یې نه به تنګېږي ولې چې ستا به لکه څنګه چې دکاندار شروع شي ټوله ورځ دکانداري کوي هغه نه تنګېږي هغه ته پته چې دې دکان کې زما څه ده آمدن دی دې کې زما ګټه ده داسې دینداره خلک که مساجدو کې ناست دي او دارنګې د دین په درسونو کې ناست هغوی نه تنګېږي هغوی ته پته ده چې دا کم دولت دی د صحابه کرامو هغه مجلسونه بنده رایاد کي د الله د نبي د زمانې هغه نقشه به ستا ذهن ته کښېني صحابه کرام چې به کېناستل د الله د نبي خبرو ته په دغه طریقه حلقو په شکل کې د صفونو په شکل کې به کېناستل دا مدارسو ته بنده ورشي مراکزو ته ورشي نو دغه نقشه ورته رایاده شي نور څه خو نه دي پاتې بس دغه نقشې پاتې دا د جمع منځونه چې د الله د نبي د دور هغه یو نقشه د ژوندی کېږي بلکل بس نو مقصد د خبرې مې دا دی چې الله پاک یې ځکه بار بار خو فضایلو کې دا یو خبر یاد ساتئ دا زه چې اکثر کمې خبرې کوم قرآني نکتې وي دا د بنده نه یېرېږي الله پاک کله فضیلت په دې طریقه بیانوي چې الله خپل ځان ته نسبت کوي ولکه وایي ما دا کار ما کړی دا ما کړی لکه مشر چې وایي وزیر اعظم صدر دا حکم ما جاری کړی دا ما کړی د دې مطلب صحیح چې دا معمولی مه ګڼئ نو الله پاک د جمع لفظ دلته استعمالوي انا انزلناه کله وایي انا نحن نزلنا الذکر خو الله خپل ځان ته نسبت کوي د دې مقصد دا دی چې دا قرآن کریم را لېږل د بل چا کار نه دی دا د الله کار دی کوم الله کله داسې خبر هم کوي چې تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا هغه رب را لېږلی دی چې دا غټ اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض سورة فرقان کې فرمایي اے نبی دی خلکو ته اعلان وکړه چې دا کتاب هغه الله را لېږلی دی چې د پټو رازونو د اسمانونو ځمکو نه خبر دی یعنې دې کې څومره پټ رازونه د الله پراته دي زه خپل مقصد له راځم یو څلور خبرې انشاءالله تعالی ستاسو مخکې زه کوم دی نو فضایل قرآن عالمان هم په دې باندې کتابونه لیکلي دي امام بخاري رحمه الله په امت کې یو غټ عالم دی الله وله ډېر شهرت او مقبولیت ورکړی د هر مذهب هر عقیدې والا خلک چې اهل سنت والجماعت وي هغه د امام بخاري د عظمت او د قدر او د عزت قایل دي ټول خلک قدر کوي تاسو به دې میاشت کې اینئ ختم بخاري شریف که هر قسم عالمان دي ختم بخاري الله له دومره دغه ورکړی دی نو مقصد هغه یو کتاب لیکلی دی فضائل القرآن په خپل صحیح بخاري کې راځي فضائل القرآن دا زموږ چې اردو یا نورو ژبو کې کار د هغې عالمانو ترجمې کړي بنیاد اصل کې هغه دی نو هغه پکې د قرآن کریم فضایل راوړي دي هی مقصد څه دی چې د امت سره د دې کتاب سره شوق پیدا شي محبت پیدا شي او د دې په ځای د بل کتاب هغه مرتبه وله ورنکړي کومه چې د دې ده په هر څه کې به د دې خیال ساتي تر دې پورې چې ستا په المارۍ کتابونه دي چې نور کتابونه به د قرآن شریف د پاسه نږدې قرآن کریم به د ټولو د پاسه ږدي دا هم د ادب دی ستاسو نور کتابونه دي فضایل اعمال دی بل دی به د قرآن شریف د پاسه نږدي بل کتاب دی صحیح بخاري هم باندې د لاندې ږدي او نبی اسلام به دا خیال ساتلو ام صحیح بخاري کې روایت راځي فضایل قرآن کې راځي 2 جلد کې و چې کله د احد کې اویا مسلمانان شهیدان شولو
او د نبی اسلام تر سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ ام شهید شو. نو او یا کسان خو ډېر زیات مړي یو محله کې او یا مړي وشي. مدینه خو غټ ملک نو چې دومره غټ خو هغه زمانه کې دومره ولکه نن چې ټول مسجد نبوي دی ټول مدینه آبادي به دومره وه. نو په یو محله کې او یا مړي کېدل دا ډېر ګران کار دی. د دې سمبالښ د دې قبرونه نو د الله نبي حکم وکړ اوسعوا او اعمقوا چې قبرونه کلاو کلاو جوړ کړئ او جوړ جوړ یې جوړ کړئ. نو په یو قبر کې به دوه شهیدان درې دفن کول. خو لیکن زه دا خبره ډېره کوم حدیث داسې خبره خو نه ده چې دوه مړي به راوړلی شو شهیدان د دفن کولو دپاره. نو د الله نبي به یو تپوس کاو. څه تپوس به یې کاو؟ دا تپوس هند کې چې خان او ملک او نواب پکې څوک دی، د پارټۍ صدر څوک دی، د ملک صدر نه تپوس به دا کاو ایهم اکثر اخذا للقرآن. به دا تپوس به کاو چې دا دوه مړي د دې نمبر دی د ښخېدلو. ایهم اکثرهم اخذا للقرآن. قرآن پکې چاته ډېر یاد دی؟ یو ته سورت بقره یاده ده، بل ته 2 سورته یاد دي، بل ته 3. نو چې چاته به ډېر یادو قدمه فی اللحد، ابې په لحد کې مخکې کېښوده. دا څه وجه وه؟ محدثین فرمایي دا د قرآن کریم د عزت د وجې نه او خلکو ته دا خبره ښکاره کوله چې د قرآن کریم عالمان او حافظان او قاریان لکه څنګه چې په ژوند کې قابل قدر دي، نو د ژوند مرګ کې هم د دوی عزت وکړي. د الله نبي ګوره دغه عزت په دغه وخت کې هم د هغوی برقرار وساتلو. او دې کې امت ته ترغیب چې دا کتاب په دې باندې به انسان ته مرتبه ملاویږي په دنیا کې په آخرت کې. ولو شئنا لرفعناه بها. سورة الاعراف کې الله څه فرمایي؟ ولو شئنا لرفعناه بها. لرفعناه موږ به دا په دې اوچت کړی په دې آیاتونو باندې. دې نه معلومیږي چې عزت چې انسان ته ملاویږي په دې باندې ملاویږي. یو ځل کم صحابي عمر رضی الله خپل چرته ته یو نایب مقرر کړ، عبدالرحمن بن ابي ابزه دی، هغه مقرر کړ. نو چاته تپوس وکړ په خپل ځای څوک پرېښوده؟ امیر. ځکه چې یو مشر د علاقې اسلامي حکومت کې ځي نو به چاته چارج چې کوم دی ورسپاري. نو هغه ویل چې ابن ابزه مې پرېښوده. ویل که خو غلام دی، غلام دی، غلام ته ته وایي غلام دی خو د الله د کتاب عالم دی. نو هغه ویل یعنې یقیني خبره الله فرمایي چې بېشکه الله په دې کتاب خلک اوچتوي. د غلام دی او الله وله دغه سیټ او دغه مرتبه چې کوم دی ورکړه چې امیر د خپل ځان په ځای پرېښودلو. نو بهرحال د قرآن کریم فضایل او ګټې او فایدې ډېرې زیاتې دي، خو دا هم اورېدل پکار وي ځکه چې شوق پیدا شي. د دې وجې نه قرآن او سنت کې طریقه دا ده د اعمالو فضایل هم بیانوي. لکه د الله نبي فرمایي الله دې په هغه چا رحم وکړي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته وکړي. د الله نبي ورته دعا کړې ده. د اعمالو فضایل څه لپاره بیانوي؟ چې د امت سره شوق او محبت پیدا شي، چې تا ته د یو شي فضیلت یو ګټه مرتبه نه معلومه، نو دومره کوشش پکې بنده نه کوي. انسان لالچي دی. د دې وجې نه الله او رسول موږ ته د اعمالو ګټې بیان کړي چې پلاني عمل دا ګټه ده، پلاني دا عمل. ساخ وخت کې دې 2 رکعاته وکړه 360 نیکۍ دي. 9 بجو ټیم کې 2 رکعاته 360 نیکۍ دي. ګوره دا د الله نبي ویلي. دا څه دپاره؟ چې د خلکو ته شوق او محبت پیدا شي. دارنګې د قرآن کریم فضایل هم ډېر زیات دي. نو د هغې باره کې موږ نوره خبره نه کوو. ما دا وویلې چې دغه یو خبره یاده ساته، که بنده پې سوچ او فکر وکړي نو په قرآن کریم کې یو حصه د قرآن کریم مرتبه، شان او فضیلت بیان کړی دی. نو هغه ځان پې پوه کول پکار دي. او دا فضایل الله په خپله بیان کړي دي. لکه مثال دغه حامیم سجده کې الله د قرآن کریم 9 صفات بیان کړي. سو 9 تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. دا چې وشمارې 9 صفات دي. الله پاکي بشیر کتاب دی، زیری ورکوونکی، نذیر دی، یره ورکوونکی دی، عربي کتاب دی، قرآنا عربیا فصلت آیاته، وضاحت ته پکې الله فرمای. او دا وضاحت چا کړی؟ الله پکې کړی دی. لکه بل آیت کې راځي انزله بعلمه، وی الله دا کتاب چې را لېږلی دی د انزله بعلمه. سورت
نساء شپږم سپاره کې انزله بعلم دا د الله په علمونو مشتمل دی. څه مطلب شو؟ ته چې کتاب ولیکې ته ډاکټر یې، ته حکیم یې، په کتاب کې به ستا علم وي. زه انجینیر یم، ما کتاب ولیکه هغې کې به زما د انجینیرنګ علم وي. نو دا د الله کتاب دی کې د الله علمونه پراته دي. دا انساني علمونه نه دي، ګوره دا وحی ده او بره نه راغلې ده. نو د دې وجې نه د قرآن کریم ډېر زیات اهتمام پکار دی. دې باندې که نوره خبرو کم خبره به نوره پاتې شي اصلي او مقصدي خبره، ځکه چې دلته د دې مجلس مطابق چې د قرآن کریم افتتاح او شروع ده، نو زه یو تقریبا یو 15 خبرې به مختصر شانته وکړم چې هغه مقصد پکې دا دی چې وشي ما ته هم فایده راکړي او تاسو ته هم فایده درکړي. ځکه چې یو مجلس کې بنده کینی نو پکار دا دی چې څه نه ځان سره ویسي. یو مجلس کې بنده کینی قصې میسي او خنداګانې او دغه پکې وکړي. احادیثو کې داسې مجلس انسان باندې بوج جوړېږي، د قیامت په ورځ به دې تپوس دې کېږي. نو موږ دا کوشش کوو چې ټول اورېدونکو ته یو څو خبرې خو یادې شي که نه، چې دا کم شروع موږ د قرآن کریم کړې ده دا په قرآن باندې عمل دی. که څوک دا غواړي چې زه د قرآن کریم په حقیقت پوه شمه، نو د قرآن کریم سره 15 قسمه تعلق پیدا کړي. ان شاء الله تعالی د قرآن کریم په خوند او په خوږو باندې به پوه شي، په حقیقت د دې کتاب باندې. څو خبرې ما وکړې؟ 15 خبرې. هر مسلمان دپاره پکار ده چې د قرآن کریم سره د 15 خبرو تعلق پیدا کړي. نو د دې فایده به څه دا به د الله د کتاب په حقیقت او په خوږو باندې پوه شي. اوس هغه 15 خبرې کمې کمې دي. دا د دې مقصد دپاره کوو چې تاسو یادې کوئ، او ان شاء الله تعالی بعضې پکې ګرانې دي او بعضې اسانې هم دي. ګرانو مقصد وخت عمرونه غواړي چې هغه به انشاءالله تاسو خپله پته اوس ولګي. اولنۍ خبره ما څه ویلي چې د قرآن کریم په حقیقت ځان څوک پوهه کول غواړي، د هغې په خوږو باندې ځان مړول غواړي، نو د الله د کتاب سره دي 15 قسمه تعلق پیدا کړي. څو 15. اولنۍ دا هر مسلمان دپاره، دا صرف عالمانو دپاره نه، مفتیانو دپاره نه، حاجیانو دپاره نه، هر مسلمان عامی وي او که عالم وي، هر یو دپاره 15 قسمه تعلق. اولنۍ تعلق به د قرآن حکیم سره دا پیدا کې چې دې الفاظ به صحیح کې، ټکي به غلط نه وي چې دا ډېر ضروري خبره ده. دا مرض مخکې ډېر زیات و، ډېر خلک یې الله وله استعداد هم ورکړی او دارنګې دماغ یې موله ورکړي. قیمتي دماغ په فضول څیزونو باندې خرابوي، په موبایلونو په نیټونو باندې، او د الله د کتاب کوشش نه کوي چې دا صحیح کړي. نو د دې وجې نه اولنی تعلق د الله د کتاب سره به څه وي چې دې الفاظ باندې دا ټکي نه دي د قرآني، دا صحیح که او دا هله صحیح کړي چې صحیح خلکو سره د الله کتاب ووایه. ځکه چې صرف ختمول مقصد مه ګرځوه، خپل ژوند په دې کې ختمول مقصد وګرځوه. قرآن کریم ختمول مقصد نه دی. کم صحابي دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چاته ویل چې بیګا ما په تهجد کې چا ورته ویلې فلانې صورت می تلاوت کړی و، هغه ته احزک هذا الشعر و داسې به دې شیندلی لکه د شعرونو په شانته تا که په فکر او په سوچ سره ویلې دا زړه ته کوزیږي د بنده. دا د خولي کتاب نه دی، صرف قرآن کو زبان سے دل میں اتارو، دا به چې کوم د زړه ته کوزې د زړه کتاب دی. عام علم د قرآن هم چې کوم دی و علم را بر څه علم را بر تن زند ماری بود او علم را بر دل زند یاری بود. و دا علم چې کوم دی د قرآن کریم دا که صرف ستا په بدن باندې په خوله کې تلاوتي عمل دی پې نه دا مار دی چیچي به دي، دا به تا لپاره د قیامت په حجت تا باندې جوړېږي. د الله په دربار کې به په تا باندې رپورټ کوي، شکایتونه به کوي. القرآن حجت لک او علیک، د الله نبي فرمایي دا قرآن کریم یا به ستا دپاره دلیلي که عمل دې پې وکړه او د دې مطابق د ژوند تېر کړه، د دې قانون دې ومنلو، دا دې په کور کې راوست، دا دې په ملک کې راوست، دا دې په معاشره کې راوستل، دا دې خپل مجلس کې راوسته، دا به ستا حجت د الله په دربار کې به پیش کې. او که څه ته د دې خلاف د ژوند تېر کړه تا باندې به حجت وي، ستا خلاف به دا بیان کوي چې یا الله په دربار کې وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا الله نبی به دا شکایت کوي الله قرآن کریمي مهجور سی پرېښودلی و، مهجور سی د دې قانون
د دې دستور د دې الفاظ د دې معنا دا ټولو ته شاملېږي. ابن کثیر دلته ښایسته خبره لیکلې ده مهجور کې چې دا هم د قرآن کریم هجران دی چې د دې په احکاماتو ځان نه پوهه کې د دې معنا نه یادې ناظر هم بعضې خلکو نه یې ویلې. نو پیلنی تعلق بدای د قرآن کریم الفاظ او ټکي صحیح کول، دا ویل او ټکي صحیح کول. ځکه ډېر خلک یې هغې د قرآن کریم الفاظ غلط وایي. دا لسکې چې دا غټ غټ ټکي چې کوم دی الحمدلله 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 صحیح که یا نور داسې ډېر ټکي شته دی چې د هغې د ویلو وس وخت نه دی. ډېر خلک یې په مونځ کې چې کوم دی ام الفاظ سبحانک اللهم دارنګې التحیات لله نه ته صحیح به وی دا وه په دې به کوشش کې د الله نبي د قرآن کریم د الفاظو د صحیحوالي څومره اهتمام کړی دی. یو 3 مثالونه واورئ. د الله نبي د قرآن کریم د صحیحوالي څومره کوشش کړی دی، امت ته څومره زورونه ورکړي چې دا صحیح صحیح وی دا قرآن کریم. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي، صحیح بخاری کې روایت راځي چې د الله نبي به موږ ته دا خبره کوله صحابه کرامو او بیا ټول امت ته چې کله تاسو په یو کار کې ضروري کار پیدا شي د هغې دپاره استخاره کوئ. څه کوئ؟ استخاره. استخاره څه ده؟ استخاره څه ګران کار نه دی. دا واړه بچي چې کوم دا دعاګانې یادولې د دې وخت نه یادوو، وروسته بیا نه یادېږي چې عمر دې پوخ شي. همدې وخت کې د قرآن کریم سره سره چې کوم دی دعاګانې یادوئ. د الله نبي امت ته دعاګانې ښودلي دي. امام بخاري کتاب لیکلی کتاب الدعوات، ډېرې دعاګانې پکې ویلي مزیدارې ښایسته ښایسته دعاګانې. مشکات کې وګوره کتاب الدعوات دی، سهار کې یو دعا ده، ماښام کې بله ده، مختلفو اوقاتو کې د غم دعاګانې د خوشحالۍ دعا، دا ټولې د الله نبي ښودلي دي او دا په دې وخت کې یادېږي. دا ستاسو عمر چې دی هم په دې وخت کې یادېږي. نو د دې وجې نه جابر ابن عبدالله فرمایي نبی علیه السلام به موږ ته یعلمنا الاستخاره کما یعلمنا السورة من القرآن. و استخاري دعا به داسې راښودله داسې زور په زور زیر باندې لکه د قرآن شریف صورت چې راته راښیي. نو دې نه څه معلومه شوله؟ کما یعلمنا السورة من القرآن، وایي داسې به راښودله په ټکي ټکي زور زیر لکه قرآن کریم چې راته راښیي. نو دې نه معلومېږي قرآن شریف به ورته زور زیر باندې ښودلو. صحیح صحیح تم کوشش کوه خیر لږ دې یاد کړي. میاشت کې چې ختمې په 10 کې ختم کا، ځکه ستا خو میټر جاري دی د الله. ته چې د جومات ته راځې مدرسې ته راځې بس ته د الله په لار کې حساب شولې بس چې دې کې وخت تېری که نه او د دې تعلیم یې زده کړې. وخت خبره نه وي چې زما وخت ډېر ولګېد او خلک به یو څه پورې ختم ونه کړه، خلک دې لګوي بس. نو د دې نه دا کما یعلمنا السورة من القرآن صورت چې لکه څنګه راته راښیي داسې به په زور زیر سره راته خبل. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وإذا التحيات لله دا به داسې زور په زور زیر راښودله لکه د قرآن کریم صورت چې راته راښیي. ګوره دا به تشبیه، دا تشبیه په څه کې ورکوي؟ کما یعلمنا السورة من القرآن، لکه څنګه چې د قرآن کریم صورت راته راښیي. دا په دې ضروري کې او په اهتمام او په کوشش کې چې داسې خیال به ساتلو. ملګري ته مې خندلې، بعضې پکې ملګري خفه نه شي هسې خبره کوو. ملګری سې روزې له تللی و لکه بدي نه باندې هسې خبره کوو. نو خبره کوله امیر صاحب چې کوم دی ملګرو ته دغه کوو که نه چې ته کله سلام وکړي ته به وایې چې دا ټکي ورته ورښودل الله م وبخه هغه الله م وبخه هغه ته یې زوتول. باقي مانځه نه پس به هغه د باقي مانځه نه پس به زمونږ یو ملګری زمونږ یو دا ورته زوتول. ما ته چې د الله بنده خیر دی که دې کې ټکی مخکې وروسته که څه کافر کېږي پرې نه، ځکه دا خو د پیغمبر الفاظ خو نه دي کما یعلمنا السورة من القرآن. د دې په ځای یو دعا ورته وروښیوه، یو دعا ورته وروښ سبحان الله الحمدلله داسې ذکر ورته وروښیوه. په دې باندې وله اوس وخت دغه کې ابا مه قټه کې الله م وبخه الله م وبخه. ما دا خو ملک سړی دی، خولور سړی دی، دا خبرې خو ورځي خیر ده که یو ټکی مخکې وروسته که خامخا څه دغه خون ده چې مالک یوم الدین الحمدلله رب نه مالک یوم الدین به وروسته الحمدلله مخکې دی. که دې کې مخکې وروسته دا خو د الله کتاب دی که نه کما هغه کې که مخکې مثال هغه ټکي د انسانانو را جوړ کړي دي. پښتو ده، پښتو عربي ورته وروښیوه څه بل دا چې انپړ سړی خون دی. نو مطلب داسې خلکو ته چې کم تعلیم یافته خلک دي هغوی ته قرآن او حدیث ښودل پکار دي
هغوی تاسې قیسې نیسي د هغوی اوقات به دې شی نه دي خرابول پکار خو یو سړی مثال مونځ او دس نه کوي زه هغه ته کوي دغه ور وښی پوهه خلکو ته خو نور څه ورښی وه نور څه دي قرآن او حدیث دی بل څه خو موږ سره نشته د الله نبي چې وفات کېږي څه وایي وایي زه خو د نظمه خو ترکت فیکم امرین تاسو مې دوه څیزونه پرېښودل دوه کم دي کتاب الله و سنتي دا دوه زموږ د دین پیاګانې او ټیرونه چې ګاډی په دې روان دی د دین ټول په دې روان دی بس تاسو ګورئ هر عالم چې کله دلیل نیسي یا به قرآن پیش کوي یا به حدیث زموږ فقه حنفي کې هم داسې راځي که نه چې کله دلایل د شرع وي څلور دي پیله پکې کتاب الله دی ته چې معاذ بن جبل چې کله لیږي تبلیغ او دعوت دپاره او فیصلو دپاره وي په څه به فیصله کې معاذ بن جبل څه وایي بکتاب الله وایي فإن لم تجد که دې کې د منده نه کړه دا ورته نه کې دې کې نه وه ځکه قرآن کې خو شته دی قرآن کریم کې الله فرمایي تبیانا لکل شی زه دې کله دې زور ورکړم ملګري خان دي لکل شی ما فرطنا فی الکتاب من شی دا خو الله وایي که نه چې دې کې د هر شي وضاحت دی هغه څخه شاعر هم وایي که نه وایي جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال وایي دا ټول علمونه قرآن کې شته دی خو زموږ دماغ چې کم دی کمزوري دي هغې ته نه وررسېږي ګینې عالمانو د دې نه انشاءالله زه اخري عنوان کې کیدای شي یو مثال دوه پیش کړمه چې داسې عالمان هم شته چې د الله د نبي عمر یې د قرآن نه رایستلی دی د مکې فتح چې اتم کال باندې مکه فتح کېږي هغه هم د قرآن شریف نه معلومه کړې ده اب انشاءالله اخره کې انشاءالله تعالی پنځمه خبره به هغه نو ما دې پورې خبره کوله چې اولنۍ خبره کومه ده چې د قرآن کریم الفاظ صحیح کول او صحیح یادول او د دې لپاره علماو ډېر محنت کړی قیدي لیکلي قیدي دا قاعده نوراني قاعده یا بله قاعده دا هم په صحیح طریقې سره ویل پکار وي چې دې کې الحمدلله زموږ تجربه شته دی ډېر خلک حافظان قارین وي قاعده ولا نه ورځي نه قاعده هم په صحیح طریقې سره باندې ویل پکار وي د ماشومانو ته د ویلو بېله طریقه ده چې هغوی ته به یې څنګه وی هغوی ته به یې داسې نه وی کاب زر کم زما ثلاثه لم لم جلیل لم زله دل سنجیس تو زتو قب زقه دل زده نون زنا رد زرن نه اته په آرام کاب زبر ګوته به کېدي میم زبر ما څه جوړ شو بچیه کمه ثا زبر ثا كمث لام زير لل كمثل لام زبر لا كمثل ذال سين زير ذس كمثل ذس تا واو زبر اشاره به مسجد الفاظ دا قاعده باندې خلکو تاسو دغه ښکاري دا ګوره قاعده معنی څه د بنیاد د قرآن کریم د زده کړې دپاره بنیاد دغه دی لکه څنګه چې پوهه خلک ناست دي آبادیان یې څوک کوي کله چې څوک بلډینګ جوړوي نو دا بنیاد ولا مضبوط کړي چې بنیاد یې مضبوط وي څومره آبادي چې بره کې پروا نشته دی چې بنیاد یې کچی چې بل چت پرېږدي راغورځېدلی وایي نو د دې وجه نه قاعده چې کوم دی د قرآن کریم دپاره څه ده یو بنیاد دی وایي دې ته به معمولي نه ګوري یو استاذ دی په جومات کې ماشومانو ته الف باتا ښیي دا هم ډېر مبارک انسان دی وجه څه ده چې قرآن شریف د همدې نه جوړ شوی که د همدې ټکو نه قرآن کریم جوړ د دې وجې نه څوک چې د اول قاعده غلطه ووایي اوسه پورې ډېر کسان زه کله کله خپل شاګردانو ته وایم داسې غلطي وکړي مثال مما کان فيه زه هم دا قاعده د غلطي سره قاعدې نه راغلې ده قاعده کې د ټکی غلط ویلی دی با بو بي دې څه ویلی دی بې ضربه بې ضربې بې پیشبو نه که نه با الف زبر با الف دې هلته نه دی ویلی ځکه ورته دلته الف نه وی الف سره الحمدلله تعالی خو حمزه دی خو صحیح قاعده دی نه ده ویلي نو مطلب د زما خبرې دا د عالمان چې محنت کوي دي جوماتونو کې دا قاریان صاحبان ناستې دي خلکو د قاعدې دغه کوي ده ته هم سپک مه ګوره ولې یو عالم په دې قاعده باندې کتاب لیکلی دی بیا په هغې کې لیکلي دي وایي ورته چې دا غټ بلډینګونه ګوري غټ بلډینګونه مکه مکرمه کې غټ بلډینګ دی برج الساعه ورته وایي په عربۍ کې او موږ ورته په اردو کې ګړی ټاور وایو دا ګړی چې لګېدلې ده په تصویر کې به هم لیدلي وي دا ډېر غټ بلډینګ دی یو سلس چته دی وایي دې غټ بلډینګ ته چې ګورې که نه د دې ګوره لاندې بنیاد دی دا په ځمکه د پاسه نه دی ایښودلی شوی دارنګې یو غټ عالم چې ته ګوري هغه هم دا قاعده هغه ویلې وه دارنګې ستا په قاعده کې یو شاګرد دی غټ عالم محدث شیخ الحدیث شیخ القرآن جوړ شو نو هم ستا د دې قاعدې دغه دی بنیاد یې هغه دی نو خبرې مقصد دا دی پیلنۍ خبره ما څه وکړه چې د قرآن کریم په خوږو او په حقیقت به اله پوه شي پنځه قسمه تعلق د الله د کتاب سره څه کړي پیدا کړي پیلنی تعلق څه دی د دې الفاظ صحیح ویل د قرآن کریم ټکي چې کوم دی صحیح ویل دا به ډېر خیال ساتئ خیر دی
یو سړي ته ټول قرآن شریف یاد دی او ګډې وډې وایي غلطې وایي فاما الذین کفروا فیقولون پښتو کې وایي نه الله د عربي کتاب عربي تلفظ بکې صحیح ده که نه دا ډېر ضروري خبره ده اولنی تعلق دا دی دویم تعلق د قرآن کریم سره څه دی د دې په لفظي معنا باندې ځان پوهه کول دا ټکي نه دي یو ټکی الحمد څه مطلب دی لله څه مطلب دی یو ټکی معنا یادول چې دا اوس کوم منګه شروع کیږي دا همدغه خدمت دی دا دویم قسم تعلق دی چې د دې معنا باندې ځان پوهه کو او دا هم ډېر کمی دی نن سبا کې ډېر خلک قرآن کریم ورته یادي او دارنګې مونځ به هم کوي 5 وخته به یې کوي خو که تا چا نه تپوس وکړو چې بابا التحیاتو څه مطلب دی التحیات لله نو زم چې ډېر خلک به په دې کې فیل شي نور څه امیران صاحبان چې کلونه به لګولي امیر صاحب دې څه معنا شوله التحیات لله والصلوات والطیبات نو دا هم ضروري خبره ده چې لفظي معنا دا خو عربي ده که نه پکار دا ده چې موږ په دې ځان پوه کړو دې څه مطلب دی لفظي معنا د ټکو ټکو معنا الحمد څه معنا لله څه معنا رب العالمین نو بیا به ته په خوند باندې پوهېږي د دې وجې نه په حرمینو کې چې کله د رمضان میاشت وي عرب جاړي په تلاوتونو کې کله امامان هم په جړا شي اوس د صحیح چې هغوی په معنا باندې پوهېږي دی که نه څوک پکې اشارې هم کوي د منځونو کې هم اشارې پکې کوي په مطلب پوهېږي معنو باندې پوهېږي نو دا ډېر خوند کوي د قرآن کریم په معنا باندې ځان پوهه کول ځکه دا خو عربي ژبه ده څوک خبره کوي وایي زنانه تلې وه انپړه شانته حج یا عمرې ته تلې وه نو چا ته هلته خبره کوله چې زمونږ د بعضو ښځو قبر یې وکړم هر څه وایي بدل دي وایي صرف دا مونځ یې زمونږ په شان دی پښتو کې دی او اذان یې وایي زمونږ په شان دی هغه مخله وایي دا ستا پښتون دا مغه دغه ځای نه راغلی دی دا مونځونه او اذانونه کوم ځای نه راغلي دي د مکې نه راغلي دي کله کله زه وایم ملګرو ته مې 2 مرکزونه دي زمونږ الحمدلله فخر پې کوو او قرآن شریف کلاو کې تاسو وګورئ یو مرکز وګورئ سورة الفاتحه وګورئ مکیه او دویم مرکز سورة البقره مدنیه دا نه چې سورة الفاتحه پاکستانیه سورة الفاتحه افغانیه صینیه یابانیه جاپانی مکیه او مدنیه دا داسې مرکزونه دي وګوره که دې مرکز ته دې مخ نه کړي مونږ دې نه کېږي وره دا داسې مرکز دی ښه وګوره نو دا ځایونه ټول د هر څه هغلته نه راغلي دي د دې وجه نه یو عربو ته هم ډېر بد نه کتل پکار ډېر نه چې بلکل ځکه چې دا دین خو د هغوی نه راغلی دی 5 وخته د الله په کور کې هغوی ولاړ دي ته څلوېښت ورځ له لاړ شي خلک د قدر عزت کوي هغه پکې 5 وخته ولاړ دي نو خوش قسمته دي که نه دي نو زنانه چې دا خبره کوله چې هر څه زمونږ په شان دي ځکه زمونږ جومات کې هم داسې الله اکبر الله اکبر الحمدلله نه ستا دلته هم د هلته نه راغلي مقصد ما د خبرې دا دی چې د قرآن کریم دغه دویم قسم تعلق به اوس ساتو چې لفظي معنا باندې ټکو معنا باندې به ځان پوهې کوو شي او په دې لفظي معنا کې هم ډېر لوی کمال پروت دی دا دویمه خبره شوله درېیمه خبره د یو مسلمان دپاره چې د قرآن کریم په حقیقت او خوږو باندې ځان پوهه کوي او مړی نو درېیم تعلق به دا وي چې په مقصد باندې به ځان پوهه کړي اوس مقصد او معنا کې څه مطلب شو دې باندې لږ ځان پوهه کوي یو خو د ټکو لفظي معنی د ټکو معنا خو به وکړي بعضې خلک د قرآن شریف لفظي معنی هم کوي خو مقصد باندې نه پوهېږي چې دا آیات معنا څه غواړي لکه مثال الحمدلله رب العالمین معنا ټولو له ورځي خو د دې موږ دپاره پکې څه فایده ده څه عبرت ته اخیستل پکار دي دغې ته وایي مقصد مثال ته خو الحمد ټول د خدای توب صفتونه لله خاص الله لره دي رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دا لفظي معنا دی وکړه خو مقصد یې څه دی موږ نه دا څه تقاضا کوي او موږ په دې کې موږ ته پکې څه فایده شوله دغې باندې ملک سوچ موږ ته پکې دا فایده شوله چې الحمدلله هغه کلمه ده چې قرآن کریم ترې ډک دی د سورتونو په اول کې راغلی ده د 5 سورتونو په اول کې دا کلمه 5 سورتونه په څه باندې شروع شوي قرآن شریف کې الحمدلله سره 5 سورتونو په اول کې دا کلمه راغلی ده کم یو دا دی دویم سورة الانعام الحمدلله الذي خلق السماوات والارض په ځان پکې ناسې پته ورته لګي دریم سورت چې په الحمدلله شروع شو د کهف دی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب څلورم سورت دی سبا دی الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره او دارنګي پنځم سورت فاطر دی الحمدلله فاطر السماوات دا دومره عظیمه کلمه ده
نو د الحمد کې کوم ډېر زیات خبرې دي، خبرې به کې نورې نه کوو، ځکه چې د الله د نبي د قرآني کلمه ده او د الله حکم په دې راغلی دی. الله خپل نبي ته د دې حکم چې دا وایه، الله نبي ته حکم کړی قرآن کریم کې وقل الحمد لله، اے نبي دا وایه الحمد لله وایه. نو دې کې د دې مقصد دا دی چې ستا په زړه کې د الله لوی راشي، چې دا حمدونه چې دي په دې دنیا کې حمد څه ته وایي؟ ستاینې او صفتونه او دا ښایسته صفات چې څومره دي دې کې د الله شریک نشته دی. ښایسته صفات څه دي؟ اسمانونه پیدا کول دا ګوره معمولی خبره نه ده. که نن د اسمان کې یو ګوتې هم راځي څوک جوړ کړي که نه، په نیټ کې به راځي او شیر کوي به چې هلکه پلاني ځای کې دومره کارنامې کړې ده، په اسمان کې د یو نوک هم راځي. سوچ وکړه دا الله څومره غټ اسمان پیدا کړی دی. نو دې کې مقصد دا راووتلو چې د الله دغه صفتونه په دغه باندې یقین جوړ کا او دغه عقیده وساته چې اسمانونه پیدا کوونکې، ځمکې پیدا کوونکې، مخلوقات پیدا کوونکې، الحمدلله دا ټولې خبرې راځي مړه، دا ټول کائنات نظام هغه چلوي، پیدا کوونکې هم هغه دی او رب العالمین معنی نظام هم هغه چلوي. د تربیت چې څومره ځکه یو ماشوم پیدا شي، یو پیدا کولی، یو د هغه تربیت او پالنه کولی. نو الله داسې نه دی چې مخلوق پیدا کو همداسې پرېښود، نه، الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو دپاره اسباب پیدا کړه چې دې انسانانو پالنه په لکه مثال تعالی غوږونه او سترګې او دا زړه وغیره درکړه، ټیک ده، خو دا بدن خو خوراک هم غواړي که نه، خوراک دپاره اسباب هم ضروري. مثال خوراکونه ښه ډېر دي، ستا غاښونه نشته دی، غاښونه دې شته، شونډې دې نشته دی، دا ټول اسباب دي. دې ته رب وایي چې دا شیزونه هم پیدا کړي دي او مخلوقات او د هغې د تربیت دپاره اسباب او وسایل هم جوړ کړي دي. نو د دې دا دویمه خبره وه. ما څو خبرې وکړلې؟ نه، درېمه خبره وه. اوله خبره څه وه؟ الفاظ د قرآن کریم صحیح کول. دویمه لفظي معنی، د ټکو معنی چې لفظي معنی څه ده، هسې د دغو په شان ته بس لګئ او ځان پرې نه پوهه کې، او ځکه خو په دې خوږو باندې نه مړېږو، منځونه چې ودرېږو بس وایي دا مونځ یې اوږد کوو پلانې یې وکړه، ځکه په مطلب یې نه پوهېږي. نو او درېمه خبره مقصد دغه و، دا ما چې کوم بیان کړه. اوس راځو څلورمې خبرې له. اوله خبره د قرآن کریم الفاظ صحیح کول، دویمه لفظي معنی، درېم مقصد، څلورمه خبره التأثر من کتاب الله، د الله د کتاب نه اثر قبلول. څه مطلب؟ ته یو ځای کې یو عالم سره کښېنې پاسې 24 ګنټې درسونه کېږي، نو تا باندې څه اثر وشو؟ یو ځای کې آیات وویلی شي او ستا په زندګۍ کې هغه راشي. لکه صحابه کرامو د قرآن کریم طریقه هم دا وه، بس زموږ د زمانې خو دا خبره صرف چې دا ورته کښېنو ویورو دا مې یو غټه خبره ده. هغوی چې به واورېدل فورا اب خپل ژوند کې راوستل. لکه مثال تا نن دا آیات، د دې مثال به پیش کړو، التأثر دا څلورمه خبره چې د الله د کتاب اثر قبلول په خپله زندګۍ کې راوستل. لکه تا نن ترجمه کړې ده د سورت الف لام میم سجده کې راځي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله و زما مؤمنان هغه کسان دي بندگان چې د دوی دا ډډې او اړخونه د بسترونه جدا کیږي، ډډې او اړخونه د بسترونه جدا کیږي. نو څه کوي؟ يدعون ربهم، څوک په مانځه ولاړ دی، څوک په سجده دی، څوک په قیام دی، تهجد وخت کې را پاڅېدلی دی. دا آیات دی واورېده او ته د شپې په دې باندې را پاڅېږي هغه ټیم کې، نو دا تا د الله د کتاب دې ته تأثر من کتاب الله. دا خو ما یو مثال پیش کړو، په دماغ کې مې نور مثالونه ډېر زیات دي. د دې خبرې مقصد دا وي چې د قرآن کریم په مجلس کې موږ او تاسو کښېنو، په دغه نیت کښېنو چې دې کې کومه خبره نن وشوله، او د صحابه کرامو طریقه هم دا وه. بس امام بخاري یو باب راولی کتاب العلم کې التناوب فی العلم. څه؟ التناوب فی العلم، نمبر په نمبر باندې علم حاصلول. ځکه هغه زمانو کې چنګچین او موټر او جهازونه خو نه، د یو ځای نه بل ځای ته تلل به ډېر ګران و. دغه مدینه کې چې چا وخت تېر کړی هغوی ته اندازه لګي، بعضې وخت کې ډېره به ډېره لري، 5 وخته راتلل ډېر ګران وي مسجد نبوي ته. د دې وجې نه بسونه وي، بسونو کې به دې راولي. موږ اوالي کې اوسېدلو، اوالي لږ ځای جدا دی، اوالي بانډو ته وایي. لکه وایي د الله نبي چې د مازدیګر لمونځ وکړه، صحابه کرام به اوالي ته تلل
او بیا به نور چې کوم دی مړاوی شوی نه و، یعنې دومره وختي به یې کاو، درې میله 400 میله مزل به یې کاو د مازدیګر نه پس. بعضې کې شپږ میله م راځي، بعضې باندې دومره لرې م وي. یا قبا ته به بنده ته راته قبا ته، او نور به بیا هم نه و پرېوتلی، یعنې مطلب ښه د دوی حرمینو کې او عرب ملکونو کې د مازدیګر مونځ عجیبه وخت کې کوي ډېر وخت دي د مازدیګر او د ماسپښین. نو مقصد مې څه چې تناوب فی العلم، نمبر په نمبر باندې علم. لکه مثال 2 ورونه په یو کور کې وو، او زمونږ مثال دی ښار کې دغه مدرسه به وه، نو یو ورځ به یو ورور ته چې څه به یې زده کړه ده ته به یې ویل، او بل ورور ته علم په دغه طریقه باندې و. نو دا څلورمه خبره څه وه چې د الله د کتاب نه اثر قبلول، چې کومه خبره پکې وشي او ستا په وس کې کوشش کوه. د دې وجې نه علماو دا هم لیکلي دي سجدو باره کې، د قرآن کریم کې چې سجدې د تلاوت راځي، وایي دې کې هغه حال ته جوړ که لکه بعض سجدو کې راځي چې دوی پرېوځي په سجده باندې او جاړي، نو دې کې د جړا شکل جوړ که، دغې ته ویلی کېږي. دا څلورمه خبره وه. پنځمه خبره اخري به دا وکړو د قرآن کریم رازونه معلومول. دا یو زبردست علم دی، خو دا د غټو عالمانو کار دی، زمونږ په شان ته د انپړو خلکو کار دا نه دی. اسرار القرآن ورته وایي. څه اسرار القرآن؟ د قرآن کریم رازونه، په دې کې رازونه پراته دي. لکه ما وویلي یعلم السر فی السماوات، د اسمانونو ځمکو رازونه چې چاته معلوم دي هغه الله دا کتاب را لېږلی دی. نو په دې کې ډېر باریکي او ښایسته خبرې او اشارات شته دی، خو لیکن هغه د غټو عالمانو کار وي، او دارنګې دا هغه چا کار وي چې هغوی په دې کې زندګیانې تېرې کړي وي. مونږ خو چې کوم دی بس عمر فاروق رضی الله تعالی چې سورة بقره ختمه کړه په 12 کاله کې ختمه کړه، 12 کاله کې سوچ وکړه ورته. بیا یو اوښ حلال کړه د خوشحالۍ د وجې نه. الله پاک باندې دومره غټ احسان وکړه چې دا صورت مې ختم کړه. عبدالله ابن عمر په 8 کاله کې ختمه کړله، او موږ یې په یو ګنټه کې ختموو. دا څنګه چل؟ موږ تکړه ډېر. پخوا به د حافظانو چې کوم دی تلاوت کوو، څوک به ډېر تیز وایي، شنګار یې کوي، سم وایي، هغه حافظ به هم ډېر خوشحاله و. هلکه شنګار یې کوي، خو دا د چا کتاب دی؟ دا خو یې وشینده، دا خو داسې کتاب دی، د خپل آداب دي. د دې لپاره د قرات او د تجوید علماو چې دا محنتونه کړي دي، دا یې څه دپاره کړي دي؟ چې دا بچي چې کوم دی د الله کتاب صحیح ووایي. صرف ختمول مقصد خو نه دی. نو سوال په دماغو کې راځي چې دا عمر فاروق رضی الله تعالی په 12 کاله تیر کړي، عبدالله ابن عمر په 8 کاله تیر کړ، منګه د دې نه لږ کې ختمو. دا څه وجه ده؟ د هغه دماغ کمزوري وسه. د عمر فاروق په شان دماغ په دې ټول عالم کې د چا نشته، پس د ابوبکر صدیق نه، چې خو ډېر عالم و، دویم نمبر کې د دماغ دی. په امت کې د هغه په شان هستي بله نشته دی، دومره صفات دي د هغه. نو هغه جواب دا دی پې ځکه وخت ډېر تېراو چې هغه د علم ډېرو. لکه مثال زما په شان یو کم علم سړی دا صورت تشریح کوي، ابې ته په یو 5 منټه کې وکړي، چې غټ عالم یې په ګنټې تېروي پر یو ټکي باندې، ولې علم ورسه ډېر که نه. نو عمر فاروق ځکه پې وخت ډېر تېر کوي رضی الله تعالی عنه. نو دغه خبره ما کوله چې د الله د کتاب رازونه معلومول. ما ویل دې کې زندګۍ نه لګي، دا په میاشت 2 او 3 کې نه کېږي، 4 ورځو او 4 میاشتو دې کې نه کېږي. دا ټول زندګۍ کتاب دی، دا داسې کتاب نه دی چې بس ختم یې وکړه، زیارت په کسان راوغواړه او بس خبره ختمه شوله. نه، دې کې به خپل ژوند ختمې. د اردو تفسیر دی مشهور معرف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب لیکلي دي پای کې یو ځای کې، وایي چې کله ما دا تفصیل لیکه، دا څو جلدونه مې ولیکل، بیا بالکل د بدن مې کار نه کوه، بس انسان باندې کمزوري راځي، همداسې ځواني نه وي. دا یاد ساته. یو دا خبره م دماغو کې کېنوئ، ګوره دا بدن چې کم دی دا به کمزوری کېږي. که ته وایې زه نه کمزوری کېږم، یو مثال لږ واوره، ما دپاره م پوره عبرت و. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان انسان په دې مخلوق کې بل نشته دی. ټیک ده که نه؟ د نبي سم په شان هستي په دې مخلوق کې بله نشته، نه به پیدا شي او نشته دی. هغه چې کله مرض وفات کې بیمار شو، نو خپو کې دم نه و بس، او جومات ته راوته، یو لاس په عباس واچاو رضی الله، او بل په علي رضی، او یا د بل طرف ته کسان بدلېدل، را بدلېدل، او دا خپې چې کوم دی تخط رجلاه، خپې کرښې جوړولې، دا خپو کې دم نه که نه، خپې ځان پسې زنګولې داسې. نو په هغه چې کمزوري راغلي، په ما او تا به نه راځي، راځي خامخا. خو د هلکوالۍ کې د بنده دې خبرو ته فکر نه وي، او چې ځیم همداسې به تور سر او توره ګیره به وي، نه دا به سپوږمۍ کېږي، دا توره شپه به چې کوم دی سپوږمۍ کېږي، یو وخت به راځي. نو د دې وجې نه په دې وخت کې دا خبرې سوچ او فکر په دې کې پکار وي
نو مفتی صاحب وایي چې ما کله دا تفسیر لیکلو اراده وکړه دا نور جلدونه وایي صحت اجازت نه راکاو بالکل د ډېر بیمارۍ د وجې نه ځکه چې نه به د دماغ کار کوي نه به قلم نیولی شي نه به د نظر کار کوي هر څه کمزوري راشي د انسان او دا کمزوري راځي الله فرمایي ومن نعمره ننکسه فی الخلق سورة یاسین کې الله څه فرمایي هغه څوک چې ډېر عمر ولا ورکمه د اندامونو کې به کمزوري پیدا کړمه پیدا کېږي دا خبرې راځي نو مفتی صاحب وایي صحت اجازت نه راکاو چې دا باقي تفسیر دغه ولیکم جلدونه خو لیکن یو خبرې ته مې سوچ وکړو هغه تاسو مته سوچ وکئ ما دپاره مې عبرت تاسو دپاره وایي ما چې کوم دی قرآن کریم ختمول مقصد ونه ګرځول مقصد می قرآن شریف ختمول مقصد ونه ګرځول بلکې خپله زندگی می قرآن کې ختمول مقصد وګرځول ډېر خلک من قرآن ختم که نشي ختمولی مړه دا نه ختمي دا به شروع کې به او ختمې به شروع کې به دا ختمیږي نه چې یو بند لکه بعضې خلک د شل کړي وسم هغوی ختم کړي مور او پلار په دې زندګۍ کې ویلی چې غټ شي بس پرېږدي بس څه د زندګۍ کې قرآن کریم بیا نه راخلي نو دا د ختمېدلو کتاب نه دی ښه او دا به ختمې او شروع کې به ختمې او شروع کې به وایي ما چې کوم دی قرآن کریم ختمول مقصد ونه ګرځول د خپل ژوند مې قرآن کې ختمول مقصد وګرځول چې دا زما زندګي قرآن کې تېره شي بس داسې وخت کې مرګ لاله راشي چې بس په دې باندې په دې کې مړ شم بس مثال ته یو طالب علم یې قرآن کریم معنا یې زده کې الفاظ یې زده کې تفسیر یې زده کې ماشوموال نه شروع ګیره دی په دې کې سپینه شه مرګ هم په دې کې راغی بس ستا دا ژوند قرآن کې ختم شه بس داسې عزم پکار وي طالبانو دپاره صحیح ده که نه موسی علیه السلام په شانه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا وایي زه به همیشه دپاره روان یم چې دا مقصد مې څوک نه حاصل کړی موسی علیه السلام د الله نبي دی ګوره ښه قرآن شریف کې سورة کهف کې واقع راځي که نه او څه دپاره تللی دی علم دپاره طالب علم دی ګوره ښه موسی علیه السلام چې الله پاکي قرآن کریم کې صفتونه کړي دي موسی وکلم الله موسی تکلیما دومره اوچت نبي دی لیکن هغه د علم دپاره څه کوي سفر کوي دا قرآن شریف کې شته دی ګوره ښه دا موږ دپاره نمونه ده ګوره ښه ځان ته به غټ عالم نه وي چې ما قرآن ختم کوه بس ختم شو نه یو ځای کې درس کېږي ورځي به عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله عنه وایي تاسو ته پته ده چې ما ته پته ده چې دا پلانی آیت کوم ځای کې نازل شوی چا په باره کې نازل شوی دی لیکن اوس هم ما ته پته ولګي چې زما نه په قرآن کې ماهره شته او هلته اوښان ور رسېدلی شي وایي زه به ورشم نو د خبرې مقصد له راځو پنځمه خبره د قرآن کریم رازونه معلومول او ما په دې کې ویلي چې دې رازونو باندې ډېر وخت لګي دا په میاشت نیمه کې نه کېږي چې یو دوره دې وکړه او بس خبره ختمه شوله نه دې کې زندګیانې به تېرې صحابه کرام ابن کثیر مقدمه کې ښایسته خبرې لیکلي دي وایي چې عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه چې موږ به لس آیتونه کله استاد نه زده کړه د نبي علیه السلام نه موږ به مخکې نه تېرېدلو یو لسم آیت به هم نه ویلو ولې چې دې لسو باندې به موږ ښه ځان پویه که دا به م زندګۍ کې راوستلې ټولې نو بیا به چې کوم دی موږ څه چل وکړه بیا به مخکې ویلو هغه وایي فتعلمنا العلم والعمل جميعا हम ने علم और عمل दोनों को साथ साथ सीखा علم او عمل موږ یو ځای زده کړه دواړه نن چې کوم دی د دې عمل خبرې نشته دی به خالي زده کول دي نو د دې وجه نه د مشرانو د عالمانو مجلسونو کې کېناستل هم پکار دي چې عملي زندګي هم د بنده برابرېږي که نه هغه استادانو سره چې د قرآن کریم معنا او ترجمه له ورځي هغې کې هم کښېنئ که نه دا نه چې بس خالي حفظ دی بس په حفظ اکتفا مه کوئ د دې په مقصد هم ځان پویه کوئ نو زما د خبرې مقصد دې ته ترغیب دی دا کوم درس کېږي دې ته په شوق او محبت سره کښېنئ نو ما دا خبره کوله رازونه د قرآن کریم معلومول دا د زما او د بل کس په شان د چا کار نه دی د دې یو مثال واورئ او که ذهن کې مې دوه مثالونه درېیم هم شته خو هغه د دې نه رازونه رایستل څنګه دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته په قرآن کریم کې ډېر لوی علم الله ورکړی او دا به تاسو ته پته د دې وجه هم شته دی عبدالله ابن عباس دومره عمر یې نه دی عمر یې ډېر کم و عمر یې کم و د نبي اسلام په وخت کې ځکه دا خو کشر لکو لیکن الله ولې ډېر لوی علم ترجمان القرآن رئیس المفسرین ورته وایي ولې د الله نبي ورته دعا کړې وه د علم کې دعاګانې هم ډېر ضروري وي د استادانو دعاګانې د مشرانو د مشایخو د مور او پلار په دې باندې
بنده ته الله علم ورکوي کمزوري دماغ والا وي چې د مور پلار نه دعاګانې اخلي استادانو نه دعاګانې الله پاک ورته اسانوي ده علم ورته الله پاک اسانوي خو دې ته د هلکوالي کې چا فکر نه دی خبرو ته نو د دې وجه دا خبره هم پکې ضروري ده یو ځل نبي سلام بیت الخلا ته او د سماتي دپاره چې ویې کتل هغه زمانو کې دا بمبې نه وي لوټه تیاره په ډکه پراته وه وایي دا چا ایښي ده چې کله فارغه شوی د عبدالله بن عباس د الله نبي ورته دعا وکړله کومه دعا یې ورته وکړه اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین یا الله د خپل کتاب علم وله ورکړي دا نه و چې یا الله ډاکټر یې جوړ کړي انجینیر یې جوړ کړي غټ مالدار یې جوړ کړي پلازې وله ورکړي بلډینګونه وله ورکړي و یا الله د خپل کتاب علم وله ورکړي او په دین کې ورته فقاهت ورکړي هغه دعا قبوله شوله د ده نه ډېر غټ عالم جوړ شه نو د ده نه دته د قرآن شریف پوره رازونه دته معلوم ډېر ښایسته یو راز واورئ د نبي اسلام عمر وایي چې ته قرآن کې هر څه شته چا ورته ویل ته هر شی قرآن کې شته دی ځکه چې الله زه نه یم قرآن کې الله وایي تبیانا لکل شی د هر شي وضاحت قرآن کې شته دی هر شی پکې شته دی و چې هر شی پکې شته دی نو د نبي علیه السلام عمر 43 کاله و څومره 43 کاله دا په کوم ځای کې راغلی دی هغه ته یو شته دی دم پکې شته دی وایي د دغه راواله سورتي منافقون سورة منافقون آخری آیات کی راضی ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها آخری آیات دا سورة منافقون و دا سورة منافقون څوم سورت ده منافقون دغه دوش پیته ده زما خیال ده دوش پیته سورت ده او دې پسې غابون دریش پیته ده نو مطلب دا ده نفس نه مراد دلته اگر چې عامه د خو هغه دا لکه دا رازونه رایستل دي وایي د نفس نه مراد کامل نفس دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی نو دې کې اشاره شوه دې ته چې کله د الله نبي 43 کاله عمر کې وفات شو او شه تغابن هم دې کې تغابن راځي دا کې یو تغابن غبن او نقصان ته وایي نو امت ته غټ نقصان میلاو شه بس یو نکته ترې راویستله وایي دا هم قرآن کې شته دی ښه چا وتول چې ته وایي هر شی قرآن کې دی قرآن کریم کې دغه کوم ځای کې ده چې مکه به په اتم کال باندې فتح کیږي نبی علیه السلام مکی والو د مدینې نه ویسته ویې دا خبره ځان نه کومه قرآن کریم کې راغلی ده اذ اخرجه الذین کفروا اخرجه اخراج څه ته وایي یو خروج دی په خپله وتل اخراج معنی بل چې بل دی وباسي پښتو کې ته شړل وایي خروج خو دې ته چې په خپله باندې ته وځي او اخراج دې ته یو ډانګی پسې وځه صاحبه نو د الله نبي وایي یو ځل حدیث کې راځي چې کله هجرت کوو حزوره اوس دغه کې باب عمرې ته مخامخ دی میدان کې راغلی دا زیو وایي دلته ودرېده ویې کتل کعبې ته بلکې مکې ته یې ویلي چې مکې ته د الله په ځمکو کې یو بهترینه ځمکې او الله ته ډېره خوښه او ګرانې او زما هم ډېره خوښې که زه دوی نه ایستلې زه به تا نه وی وتلی خو څه وکړم مجبوري ده بس بل روایت کې دي ما سکنتو غیره کې زه بل ځای کې نه وی اوسېدلی په غیر د مکې نه خو څه وکړم نو مقصد دا یې ویسته او بیا په څوم کال باندې مکه فتح شو اتم کال باندې بیا راغی فاتحانه انداز کې ډېره خوشحالي وه ډېره زیاته خوشحالي وه هغه دښمنانو ته معافیانې غوښتلې چې موږ معاف کړه تاسو هم ډېر ظلمونه کړي په دې مکه کې نو چا ورته ویل چې دا کوم ځای کې راغلي چې دا د نبي سم چې مکه فتح دا هغه ورته دا هم شته دی که نه کوم ځای کې دي وایي آیات ورته د سورة القصص پیش کړه ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد مفسرین کې مکه ده وایي موسی علیه السلام اته کاله مدین کې تیر کړي بیا راغی بهرحال د دې نه دا استدلال داسې نور هم قرآن کریم کې دا نکتې شته دی دا 5 خبرې ما بیان کې زه به مختصر شان ته وایم د قرآن کریم الفاظ صحیح کول د ټکو ټکو لفظي معنا دریم مقصد د قرآن کریم چې دې آیات کې موږ نه څه غواړي څلورم التأثر من کتاب الله دا غینه تأثر قبلول چې دې کې کومه خبره ده عمل کې راولي او پنځمه خبره اسرار القرآن چې ورته وایي دا د هر مؤمن دپاره 5 خبرې چې دي ضروري دي چې څوک دا غواړي چې د قرآن کریم په خوږو باندې ځان پوه کړم او تاسو کې انشاءالله تعالی طالب علمان دي طالب علمان ته دا خبرې طالبۍ په وخت کې ډېرې زیاتې اساني وي وروسته بیا مشکلات پیدا شي فتنې پیدا شي اوس نم بچی شته نم واده شته دی همدې خبرو ته وزګارئ نو دې باندې ځان چې کوم دی پوه کوي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما عزت منذ وقت من نازک شانت دی او محفل او مجلس خو یقیني خبره ده چې ډېر اوچت مجلس دی، د قرآن کریم مجلس او محفل ډېر اوچت محفل وي، ډېر اوچت محفل وي. دې کې دعاګانې هم قبلیږي. نو عربۍ دعاګانې خو ډېرې زیاتې دي، عربۍ کې دعا ډېره زیاته د الله خوښه د الله نبي کړي کوم چې الفاظ هغه ویلي هغه خو هغه وزن وي. زموږ الفاظو کې هغه طاقت او وزن نه وي کوم چې د الله د نبي په الفاظو کې وي. خو مختصر به دا ووایي یا الله څومره کسان چې ناستې دي د چا څه حاجتونه یا الله یا الله ته حاجتونه پوره کوونکې هر څه باندې قادر یا الله د ټولو حاجتونه پوره کړي او موږ کې یو کس بدبخت او محرومه مه ګرځې. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.